أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرہ آیت نمبر 111 رکوع نمبر 12. وقالوا اوایدی لن يدخل الجنة هرگز بن داخلیږي جنت ته الا من مگر هغه څوک کان هودا چې يهوديان دي او نصارا یا نصارا دي تلک امانیهم دا د دوی باطل ارزوګانی دي قلت ورتوا یا هاتو راوړی تاسو برهانکم دلیل خپل ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی بلا بلکې ولنا من اسلم چا چې ټټکو وجهه مخبل لله الله تا وهو محسن او غنی کی کون کی وی فله پس اغلرا اجره د اغه اجر دی عند ربه در خپل سرا ولا خوف عليهم نبيروي عليهم باغبندي ولا هم او نباغي يحزنون غم جنبي. په دې آیاتونو کې د هغه يهوديانو او د عیسایانو د یو غلطي عقیده چې دینو هغه رد دي. هغه دارنګي چې يهوديان چې کوم منسوب دي د حضرت موسی عليه السلام امت طرف ته او نصارا چې دا منسوب دي عیسی علیہ السلام طرف ته د دوی دا یو د ځان نه چې دینو یو خبره تیار کړی و يهوديانو به وی چې د جنت چې دینو مستحق چې دینو هغه يهوديان دي او عیسایان یعنی نصارا د دې تقریبا ما مخکې هم وضاحت کړې و چې يهوديان چې کوم د موسی عليه السلام امتیانو او د یعقوب علیه السلام د سلورم نمبر کمزوی چې يهود هغه طرف ته چې منسوب په دغه وجه سره چې دوی ته يهوديان ویل کی او نصارا چې کوم عیسایان چې کوم دي نو بعض مفسرین فرمایي چې حضرت عیسی علیه السلام چې په کوم علاقه او کوم بسته او کوم کلی کې اوسېدل دا غینم ناصره و دا چونکی دا چې دینو د عیسی علیه السلام پیروکارو د دغه وجنه چې دینو دوته نصارا ویل دي او یا باسی کوم مسلمانان مفسرین دی هغه فرمایي چې کله عیسی علیه السلام دا فرمایل چې من انصاری الی الله نو د عیسی علیه السلام چې کوم حواریین او کوم ملګری دوستانو هغه چې نحنو انصار الله مونږ د الله په دین په لار کې چې رستا مددګاران نو دغه وجینه چې دین نو دته نصارا ویل کی بهر حال يهوديان دي او ک نصارا دي دي دا رقم مشهور کړي و چې د جنت مستحق دي هغه صرف مونږ یو يهوديان هم داوا کوله او نصارا هم داوا کوله يهوديان وی چې کم خلک يهوديان دي او کم خلکو ته يهوديان ویل کیږي هغه و چې جنت ته ځي د يهوديان علاوه چې دینو بل پچا باندې چې د يهودیت لیبل نه لګیدل هغه جنت ته نه ځي او عیسایان یعنی نصارا هغه وی چې جنت ته بچی هغه صرف او صرف نصارا یعنی عیسایان بزي پچا باندې چې د عیسایت او د نصرانیت لیبل لګیدل هغه به جنت ته ځي
نو لکه مطلب دا دی چې دا يهوديان او دا نصارا چې دوی خپل منځ کې چې متفق نه دي. يهوديان وایي چې صرف او صرف مونږ به جنت ته ځو نور څوک به نه ځي. عیسایان او نصارا وایي چې مونږ به چې صرف جنت ته ځو، مطلب دا چې يهوديان به هم نه ځي او مسلمانان چې کم دي هغه به هم نه ځي. نو الله فرمایي تلک امانیهم، دا د دوی د ځان چې دي د دروغ چې دي نه ارزوګان تیار کړی دي، بس په خپل یو دنیا کې چې دي پراته دي، حالانکه په دې باندې د دوی سره دلیل نشته دی. کله به وایي چې جنت ته يهوديان ځي او کله به وایي چې ابراهيم عليه السلام به چې دینو په د دوزخ په دروازه باندې به ولاړی او يهوديان به چې دي دا غزين راکاږي. کله به وایي چې بالفرض دوزخ ته لاړو شي وقالوا لن يدخل ولن تمسنا النار الا اياما معدوده، کبل فرض دوزخ ته لاړو شي نو پشمار یو سورزي د اغه راوځي. الله فرمای الته پیمرت کړو دلته پیم فرمای تلک امانیهم، دا د دود د دروغ او د باطل ارزوګانی بس ځان نه تیار کړی. ها کبه دی باندې تاسو سره الله سره وعده کړی نو قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. پیغمبر دوی ته وایا راوړی په دې خبره باندې څه دلیل راوړی چې تاسو وایي چې يهوديان وایي چې مونږ به جنت ته ځو، عیسایان وایي چې مونږ به جنت ته ځو. په دې باندې که تاسو سره دلیل الله د سر په دې باندې سواده کړی یا تاسو خپل څه دي دلیل راوړی په دې خبره باندې دلیل راوړی کې رښتینی ان کنتم صادقین کچری تاسو پر خپل دعوه کې رښتینی. بلا من اسلم وجهه لله، بس الله رب ذل جلال د جنت د دخول لپاره چې دی بنیادی سيزونه غدل ته بیانې. دی واجب يهوديان به جنت ته ځي، عیسایان وایي چې عیسایان به جنت ته ځي، نور څوک به نه ځي. الله وای بلها ولینا ولی بنزي، تاسو چې کوم وای چې مونږ به نور څوک بنزي بلا رد کی دا غو په خبره باندې رد کی ولینا، هغه چې کوم خبره ثابته الله پاغي باندې رد کی بلا راضی د ما قبل چې کوم خبره پاغي باندې رد د پاره راضی. تاسو چې کوم خبره کوي داسې نه ده. من اسلم وجهه لله وهو محسن، دو سيزونه چې هغه بیان کړل د جنت د داخلي دو د پاره دو سيزونه بیان کړل. دا دو سيزونه چې په کومه فرقه کې کاغه فرقه د يهوديت ته، کاغه فرقه د نصرانيت ته او کاغه مسلمانان دي. کڅوک ځان ته يهوديان وای، کڅوک ځان ته چې دي نصارا او عیسایان وای، او کڅوک ځان ته مسلمانان وای. دا جنت چې دي نو دا چرته یو خاص فرقه د پاره نه دي. اگر چې هغه د مسلمانان ولی نه پاغو باندې د مسلمانۍ اغلیبل دی لګیدلی ولی نه، خو لیکن دا دو سيزونه الله بیانې کدا دو سيزونه پچا کې نه اگر چې پاغه په ځان باندې د مسلمانۍ لیبل لګولي، اگر چې هغه د مسلمان پکور کې پیدای، اگر چې داغه په شناختی کارت کې د اسلام خانه ولی نه ډک کړي، خو کبل فرض دا دو سيزونه په دکی نه دی به هم جنت نه داخلي. اګه يهودي دی او کغه نصراني هغه سيزونه سړي من اسلم وجهه لله، چاچی ټیټ کو مخبل الله ته، چاچی اطاعت د الله وکړلو، چاچی د الله توحید چې داغه ومنلو. نو که بچا کی دا د الله ته اطاعت وکړو، د الله وحدانیت ومنلو، بچا کی توحید چې داغه موجود وو، نو یو داسې دی. واسکه مثلا يهودي هغه داوود جنت کوي پزان باندې چې لیبل لګي چې زو يهوديه ما زو جنت ته داخلي کوم، خو لیکن پاغه کې د الله اطاعت نشته دي، د توحید عقیده به کې نشته دي، دیو جنت ته نشي داخلي. ولی يهوديان هغه لپاره خو شي تورات وکنه، موسی عليه السلام دا هغه پیغمبرو هغه لپاره تورات نو هغه په خپل تورات باندې چې دینو عمل نه دی کړی. تورات څومره پای کې څومره تحریفات کړی دي. بس په نن زمانه کې تورات چې دینو هغه تورات نشته کم چې په موسی عليه السلام باندې نازل شوی، پای کې دومره تحریفات شوی. او دویم کوم څه چې دی او هو محسن، هغه نیکی کوونکی هم دی، هغه نیک کارونه کوي. مطلب دا دی چې د جنت د دخول لپاره یو دا دی چې دیبا اطاعت د الله کوي، دیبا د الله وحدانیت او توحید بچی دی منی، او داغه سره سره بچی دی دیبا نیک عمل کوي، او هو محسن نیک عمل وکي. دا دو سيزونه لازم او ملزوم دي. دغه په الله په ذات باندې ایمان راوړل خو لیکن نیک عمل نه کوي، او هو محسن
محسن نه دی یعنی نیکی کوون کې نه دی عمل صالح نشته دی بیا به هم دی جنت نه داخليږي اگر چې بدوانی د اسلام لیبل ونی نه لګیدلی نو مطلب دا دی چې په دې آیت کې الله رب ذوالجلال د دې سیز رد کوي چې دا جنت چرته د یو خاص فرقې سر خاص نه دی کاغه يهودیت دی که نصرانیت دی اگر اسلام دی ولې مسلمان دی ولې نه خو لیکن چې پاکي دا دوه سيزونه نه یو په الله باندې ایمان د الله اطاعت او بل چې د عمل صالح نیک عمل دا دوه سيزونه که په يهودي کې موجودي هغه به جنت ته داخليږي کدا دوه سيزونه په نصراني او عیسائی کې موجودي هغه به جنت ته داخليږي او کدا دوه سيزونه چې په مسلمان کې موجود دي به جنت ته داخليږي کپدې دریوانو کې دا موجود وي که يهودي دي که نصراني دي او کاغه مسلمان دي دا دریوانو به چې داخليږي جنت د یو فرقې سرچینه خاص نه دي شرط ولا صرف داري چې دا دوه سيزونه به کې موجودي د الله اطاعت او عمل صالح بلا بلکې ولنا من اسلم چا چې ټټکو وجهه لله مخبل الله طرف ته وهو محسن او غني کی کون کی وی فله پس اغلرا اجره اجر د اغد عند ربه در خپل سرا ولا خوف عليهم نبي روي عليهم پاغ باندې ولا هم يحزنون او نبدي غم جنوي لکه اوس دې دغه دا معلومه شو چې الله یعنی دغه يهوديانو او یا دغه نصرانيانو خو چې مونږ به جنت ته داخلي کنه يهودي و چې نصراني او مسلمان اسلام ولا هم نه داخلي بس صرف زو داخلي کما او نصراني یا عیسائی هغه چې مونږ به صرف داخلي کو نور څوک نه نو الله فرمایي چې دا جنت دا تاسو سره د فرقو سره خاص نه دي دا غیر لپاره دا دغه دوه سيزونه دي نو مثلا یو مسلمان دی هغه د مسلمان په کور کې پیدا دی او پاغه باندې چې د اسلام لیبل چې دا لګیدل دي خو لیکن دا دوه سيزونه پکې نشته دي د بم جنت ته نه داخلي او نن د مسلمان هم دغه حالت کم چې د يهوديانو د عیسایانو په خله باندې چې وی چې مونږ یعنی په تورات باندې زموږ ایمان دي عیسایانو به وی چې په انجیل باندې چې زموږ ایمان دي يهوديان هم چې خپل تورات باندې عمل نه کړي عیسایان هم په خپل تورات باندې عمل نه کړي صرف په نوم سره چې دي څوک چې د جنت مستحق نه جوړيږي دغه شانته مسلمان کوم مسلمان په ځان باندې لیبل د اسلام لګولې د عمل نشته دي عمل د اسلام نه کوي د چې د جنت مستحق نه دي ولې که يهودي هغه هم د الله بندګان که عیسایان هغه هم د الله بندګانو که مسلمان چې په ځان لیبل د اسلام د هم د الله بند خو لیکن چې دا دوه سيزونه هغه په يهودي دي کاغه نصراني دي او که مسلمان دي د جنت نه داخلي نن مسلمان هم چې نو بس صرف ظاهري بس د اسلام هغه نوم چې هغه چوتو نور چې اسلام ولا قانون په ممکن نشته دي قران چې موږ څه بیانې پاغي باندې زموږ عمل نشته دي عملی ژوندۍ چې هغه زموږ بالکل صفر ده نو د جنت استحقاق او د جنت مستحق کېدو لپاره دا دوه سيزونه چې الله فرمایله چې اطاعت د الله ضروری دي او دغه شانتي چې نیک عمل